بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زیم فضل خالق د سواتنامې د پلیټ فارم نه یو بل پروګرام کې او دا پروګرام زه په یو ډیره مهمه او په ډیر خاص موضوع باندې کوم. تاسو به لیدلی چې په څه وخت کې به په چینه کې د زنانو نه پرسونه، پیسې او نور قیمتي څیزونه به ترې پټېدل او په هغې کې چې بیا کوم خلک ونیولی شو هغه د ښکته ځای نه راغلي زنانه وې چې په ټوپیوالو بورکو کې به وي. په دې مخکې ورځو کې په امانکوټ کې یو داسې واقعه وشوه چې یو دکاندار پسې یو زنانه لاړه په ټوپیواله بورکه کې او هغه ته یې وي چې مالا د 100 روپو چی راکا. نو چې کله هغه چی راغستو او دلی ورکوو نو دې زنانه ورته وي چې بس ټیک شو زه به خیر دی او روانه شوه. نو دې دکاندار چې بیا د خپل دکان مخې ته یا په هغه ځای کې چې کم سامان نو په هغې کې غوړي نه و نو ده پسې وه د انګل منډه کړه. خیر زنانه یې را لاندې کړه. نو د زنانه سره یوازې نه د هغه دکان غوړي بلکې نوي پیزار او ورسره ښه پوره یوه بوجۍ ډکه وه چې غلاګانې یې کړې وې. او بله خبره دا ده چې دغه زنانه چې وه دا د دې زینه وه هغه ډېر کوشش وکړو چې یاره دا مخ وله راښکاره کړي، خو هغه زنانه چونکې هغه دکاندار چې و هغه ماشوم هلک و نو د هغه وس پرې رانغی او د دغې زنانه سره بلیډ و چاقو نو پوره غټه غویمه یې وکړه. تاسو به یې په دې سکرین وینئ. بیا داسې کار وشو چې په امانکوټ کې په یو بل ځای کې زنانه وه او هغې یو ماشوم پټوه خو ښه د ماشوم چغې ووالې او بیا کسان چې راووتو نو هغې زنانه دغه ټوپیوالې زنانه هغه ماشوم پرېښودو او په منډه لاړه او چې څنګه دا کسانو پسې منډې والې نو په سړک کې ورته یو ګاډی ولاړو او ګاډي ته وختو او په سپیډ کې لاړو. زه تاسو ته دغه خبره کول غواړم چې دا زنانه یا یوه یا دوه یا درې دوی دغه شان په دې سهار نه والې د ماسپښینه پورې بیا د ماسپښین نه والې د مازدیګره په دې ټایم کې دا کورونو ته ننوځي او په کورونو کې چې ماشوم ویني یوازې اکثر خلک ودی یا نور څه قیمتي سامان ویني نو دا هم تختی. په دې ویلاګ کې به تاسو ته هغه تصویر چې کوم هغه دکاندار ماشوم ډېر په ګرانه باندې ویستی دی او ډېره غټه غویمه سره کړې ده، بیا هم هغه کامیاب شوی نه دی او هغه ښځه تښتېدلې ده. خو دغه تصویر لږ راغلی دی. نو زه تاسو ټولو ته خاص کر په کورونو کې چې کوم زنانې هغه دې داسې ناشنا چې هغه ښکېنۍ زنانې دي دې زینۍ او هغه زنانې دې کور ته نه پرېږدي یا که فرض که پرېږدي هم نو که نظر دې بلکل هغو ته ولاړ ساتي ګوري دي چې یاره دوی غلا ملا خو نه کوي. د دې دا تصویر چې کله تاسو وینئ یا دغه شان نور څه زنانه راځي کورونو ته نو یا هغه باقاعده سړو ته وینا کوئ او زمونږ د سوات پولیس چې دي نو هغه دې دا تصویر وګوري او داسې که څه واقع راځي نو د هغې نه ځان ساتئ. نو ما دا ضروري ګڼله چې یاره دا واقعه یا دا خبرې ستاسو سره شریکې کړم او د خپلو ماشومانو د خپلو قیمتي سامانونو یا چې هغه دکانونه یا هر څه چې تاسو د خپلو ماشومانو دغه شان حفاظت وکړئ. امید لرم تاسو به پوه شوي. ډېره مننه. آباد اوسئ.